बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو کوهستان کې سیلاب ډیره زیاته تباہی کړي او 15 رونه اوبو وړیو هغه باره کې نازیه اقبال امداد اعلان وکړو هغه خپل بیان کې نورې داسې څه خبرې وکړو چې تاسو سترګو کې به اوښکې راشي دا ټوله خبره به تاسو د ویډیو کې شریکو او که تاسو ټولو خبرو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټلې نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاب شي دوستانو دا واقعا د کوهستان دا چې 15 رونه چې وی ډپې و تاړې باندې ویلاړو چې هغه خپل ځان بچ کول خپل گاډي پری خوتل چې کوم گاډي کې هغه روان دا اوبو په داسې اچانک راغله چې چاته دا موقع نه دا ور کړی چې هغه ځان سیف سایت ته رسولې چې څوک په پوښوي او څوک چې هغه په لارې په زد کې راغلي دي هغه اوبو په زد کې راغلي دي هغه یو نه دی پرشي ډیر خلک داسې نازي اقبال وایي چې هغه ځان ملامت کوي چې کاش کا مونږ سره کړي وي هغه لاس کې سنو هغه ایس نه شو کول نه هغه ریسکیو راغشتل شول نه هغه حکومت ته ټلیفون کول شول چې دا چې اوبر راغلی نو دوی داسې تبعی وکړه دی وبو چې ار یو چیز نظام چې هغه درهم برم کړو چا سره رابطه نه کېدله که رابطه شي ونه کېدا شي دوی هم بچ شوي وو چې کله اوبه تیرې شوې هغې نه بعد خلکو رابطې چې دي هغه بحال شي خو چې دا اوبه اچانک راغلې سیند کې خو داسې خلک وو چې هغه اوده وو چې اودو کې بچي ته وړي دي ښځې ته وړي دي چا نه سړي وړي دي دوستانو ډېر زیات تباهي شوي دا قیامت نه ده نور څه د سوات کې ښځه خاوند خپل څلور بچي پرې شي او تښتېدلي وو قیامت په ورځې به دغسې کېږي چې خپل بچي به پرېږدي او منډې به وکړي او چې کومې ښځې چې حامله دي هغوی حمل به ضایع شي نو دوستانو مونږ ته پکار ده چې مونږ توبې وکړو د الله پاک عذاب دا قیامت نور څه دی دا قیامت وکنه مونږ نعوذ بالله من ذلک مونږ سود خورو مونږ زناګانې کوو مونږ غیبت کوو مونږ دشمنیانې کوو معاف کول ممکن نشته مونږ دشمنی آخري سار پورې رسو مونږ یو که دشمن مو پرې شول نو بس ډېره زیاته غټه غلطي به مونږ نه وشي اور خلک به مونږ ته بې غیرته وایي دوستانو نو آپ صلی الله علیه و آله وسلم د زندګۍ نه موږ څه سبق حاصل کړو چې موږ په هغوی په لارې باندې هغوی خود درګذر به کول هغوی به خلک معاف کول داسې خلک معاف کړي چې هغوی ډېر زیات خوږه ملګري چې هغه یې ورته قتل کړي هغه یې معاف کړو ځکه صرف موږ ته یو سبق ورکولو دپاره چې موږ په هغوی په لارې باندې روان شو خو دوستانو دلته موږ ګډ واټ روان یو او چې دومره غټ سیلاب تیر شو دینه بعد هم خلک چکلو ته چې سودي نظام باندې کار کوي دوستانو ځان سره به زیاته کې بیا به در باندې یو ځل دا عذاب راشي بیا به موږ جاړو الله پاک پکړ چې دا هغه ډېر زیات مضبوط ده الله پاک د پکړ نه څوک نشي بچ کېدل الله